ولما جنگا شابا زر لوینگا د کار روزګار ونشي ګینه بیبي ته आवाज کوما Oh my god. Where baby? Mare me das boca. Essa da play. لازم انا افكر لازم تدري تو تقول ها بيبي تايما تاو نمو تايان بس راغلسدا تولو يشكل ولا ما تكن ولا ما لا جوته يا بابا تاسو شورم راغشتري سچلني بيبي تو تقول كانو کی تکلا ها کاسه کی تکلا اوس پیسہ فحشم پاس تاخو كمان راغشتري راشد ben süre çıkıyorum دادی چتکو والله راشه کته دې ګپل راز مې دوه په دونیم سو وروړې یا تاسو خیالي ته واسه چې ته زبر تسنه ما باندې کوم کنه هم دا څه نه پېرم ورسنم له ورګه لک صبر وکا هم دا والا 500 روپے او به ما یو راځه بوتل له 200 وانه ستاره لاس مې نظرم کار پرې خورو وردا زر سبالا زر کوله وامه زر کوله تاسو نه پوښکو ملګه توتی ګوله داخله چې محل رالي نو داسې چلې زه خوا درتلم خو یې ټیم هم را سره نشته څه کار مې دی دا به بیبي له ورکې دا د کش پیسې دي ښه وګورې روکې نه کې بیغمه چې نه به روکېږي او زه بیبي له سیوان او بوتل راوړم پیپسي ولې بیبي له پیسې خامخا ورکړه بیغمه چې زه ورکوم تیموره ډېر ښه پلان مې برابر کړی دی خو دوا کوه چې یو قمقل غوندې کې انسان خدای په ګوتو راکړي توتی ګل ته وګوره بیبي خو راته 2 سیوان یاد کړو خو سیوان ډېر زیات ګران دي بس دا یو سیو ټیک دی او دا بوتل بیا خو مې بیبي ویو د توتی ګل نه بل غړ قمقل کم یوي یاسینه د توتی ګل څه لاسو کې څه دي تیموره ته داسې کار وکړه د بوتل او د سیو بندوبست وکړه او د جادو کوټې د نه سوا همدې به دوکه کوو ښه بېغمه شه ځه لکه توتی ګله چېرته ځې خبر وره مړه کور ته ځمه بیبي نه هر څه زر رسوم بیا مې ویو راځه که زه تاله نن پیاده در کوم مسلمانه ما ته بیبي ویلي دي که نه وایي نن سبا څوک چاله پیدې نه ورکوي زما خپل کار کوه کور ته ځمه خبره خو واوره که نه نه اورم لکه ستا دا خوښه نه ده چې ته دا یو په ځای 2 بوتله یوسې د دې په ځای 2 سیوان کور ته یوسې ولې مې خوښه نه ده نو راځه که نه د جادو کوټې دې بوزم چې هر څه ډبل یوسې نه یاره ډبل کېږي به راځه راځه توتی ګله دا د جادو کوټه ده ښه هله دا څنګه کوټه ده دا خو وړه کوټه ده کوټه وړه ده خو کمالات پکې ډېر دي ته خو نه منې که نه نه داسې ورامره واله چې دا له 2 کمه بیا به ومنې بلکل بیا منم خو چې 2 شي 2 به شي د خیره دا ولې تیموره دې کې دا کمال دی چې دې وخته یو سیو ورولې دې وخته به دې 2 روزي د خیره نو بیا ګورې څه ته بیبي به راته انتظار کوي شا به چې هر څه ولې 2 یوسمه یو بسې تیموره سیو وروله ها کلو پیچو کلیان روله 2 سیوان دا خو یو وروته انا 2 وروتله او د خیره انا وانا بوتله دا ولې تیموره دا وروله دم بخونه ما یو بوتل درکه ته 2 روله ولا پوښو ولې کته د خیره ویم داسې کار دی که نه اوس مې ومنله دا پیسې والا دا مله ډبل که او ګل محمد ما مراله دا پیسې را کړي د کشو بس بیبي له به دا خپلې ورکړم او دا نورې به زما شي دا ټولې راله ډبل که ډګو ډنګو واله
توتي ګله زه خو یم پیسې پرېږده دا سیوانه بوتل یم لکه چې سره ډبل کی پیسې ولې پرې دام والا او ټول سره د ډبل کا لمن وطني ومه ونی سوه ده ها می پټه راوړم که لمن ښه ده دا لمن کې نه شي وړی ډېر دی خیر دی ښه ده یاسینه دم په واچوه کالو پیچو کلکلیان کالو پیچو کلکلیان هر سروله په میدان نه میدان ته راوړلې جوړن ته راوړه دا ولې ارې بیخونه باسه د دم په منځ کې ولې اواز کو هر څه یې تباه کړل نه څنګه تباه شو ښه ده کوټې چپ شوم زه راوړه توتي ګله که ته ډېر هم چپ شې که نه خو اوس څه نه کېږي د جادو د کوټې بجلي وسوځېده ستا هغه پیسې او سیوان هر څه پکې ایره شو څنګه ایره شو بس ما له ډبل کومه ما له واپس سرونه شابه اوس چیغې مه وه اوس هېڅ هم نه کېږي بیبی له به زه اوس څه جواب ورکومه ما نه خو بیبی خبرې سازه کړي شابه چې ماله خپل سر راکړې ګینې دې کوټې ته رانوځم په خپله یلکه توتي ګله یلکه دا نقمقل مه جوړوه بجلي پکې تازه رغښ اوس په وسوځې پاسه نه ما ډار سره راکړه پاسه چې ځان وسومه ده کوټه یا بیبی به مې وایي که نه راوړې ته رانه ښه دې کې څه نشته هر څه ایره شوي دي هر څه ایره شو هر څه وسوځېدل یاره مړه څه قمقل توتې ګل دی او برېښا قمقل دی راځه ډېر راځه ډېر ښه پاټ هم ورسره وکړه ښه زه چې ځو چې چېرته ورته کښېنو چې اوس یې وخورو بلا پیسې راځه بهم سم زور کوه ګیرې ښکته دولم ظالمه غورې مړې بیبي لاسونه مې ستړي شو شبه بس څه چل شوی دی ولې بیبی تاله چې مې سیوان راوړل که نه او پیسې اول ته راله ګل محمد ماما هم د کش پیسې راکړې ټولې وسوځېدې څنګه وسوځېدې داسې وسوځېدې ګوره ښه د جادو کوټې کې ټولې وسوځېدې تاله چې څوک پیسې درکړي نو ته به د خلکو په خبرو کې راځې نیغ شه یم چې چا نه پیسې اخیستې هغه کسان ما ته وښایله لږ صبر بیبي نیغ شه صبر نیغ شه ته نه نیغېږې نیغ دې کمه نیغ شه نیغ شو به راځه هله شابه مخکې شه بیبي دلته کوټه وه کوم ده کوټه څه شوه زما په خیال ورسوځېدلې ده پریشا بیبي هله بیبي همدغه کوټه ده دا کوټه وه بیبي دومره کوټه وه که نه دومره دا اوس وګوره ټیک چا دوکه کړې ویم ته زما د پیسو دا راته ووایه که نه چې چا دوکه کړې څوک وو هغه کسانو بیبي یو کالو بیجو او یو دمبهوله دا ته څه ګډې وړې وې تیمورو او یاسینو ها دا هغوی ته دوکه کړې هغوی سره خو به زه ګورم مخکې شه شابه مخکې شه بیبي محفوظ کې اره بیبي بیا به نه کوم که محفوظ کې مړه بیبي محفوظ کې که نه اره وی بیبي ای بیبي مړه بیا به داسې نه کوم که نه دا خو بیبي خوی راته وه چې پیسې ډبل کېږي مړه بیبي ریانا ویم غلی شه ویمه دا راته ووایه چې اوس تیمور او یاسین پسې به زه کوم ځای ګرځم دا ټوله ګناه ستا ده یو خپلې پیسې خو پرېږده چې ګل محمد به کش هغه پیسې د مو سوځولې ویم بچې که نن مې پرېښودې که نه سبا له به بیا داسې نورې پیسې مو سوځې نه دې پرېږدم راشه ماشوم دی دا به نه کوي ویم بچې نه پرېږدم اله راښ که اوچتې مې بیبي چا دوکه کړې دی ویم نه پرېږدم راښ که راشه
دا خو زما قسمت خراب وکنه د جادو په کوټه کې بجلی ونه سوځېده هغې سره ټولې پیسې وسوځېدې هر څه هله ریانه شابه هله لاسونه رانه پرانیزانه هله یا ریانا درته وایم مه سپړه دله زه سزا ورکومه نه پوهېږې په خبره اوس په زه ستا هم خوښه شم ورېږه هله شابه شابه په خبره پوهېږې نه راکوشه مړه بیبي داړه به ما خفه کېږې نه ویم یا بچې ویم د خفه کېدو اونه وې ویم دا مې درته ووې که دا پیسې که د ځمکې او که د اسماني را پیدا کېږې نه دې پرېږدم داسې بیبي کله مونږ څنګه مورې ته باړې په مونږ باندې خفه کېږې نه خیر ده ده هم غلطي شوې ویم یا بچې غلطي انسان نه یو پیره کېږي دنه خو بار بار غلطي کېږي دې به زه بار بار معاف کومه نه یې معاف کومه مې بیبي ولې الله پاک خپل بنده معاف کوي څونه ګناهونه وکړي او الله پاک ته چې په سچه باندې توبه وباسي وایي یا الله توبه ما معاف کړه نو بس الله پاک یې معاف کړي الله پاک په خوږ ایمان خوشحاله که نن 2 بجې به یو زبردسته مقابله وي چې په دې کې به ډېر ځوانان شرکت کوي او ډېر غټ غټ انعامات به پکې میلاویږي تاسو ټولو ځوانانو ته دا خواست دی چې څوک هم په دې مقابله کې حصه اخیستل غواړي نو بیا انتظار د څه خبرې چینده خو ډاکټر ځان راورسوي او مقابله کې شرکت وکړي هله بیبي ما له خو کار روزګار نه راځي زه به تا له پیسې د کم ځای نه راوړم خو صرف دې مقابلې نه مې لږ پرېږده که نه د خیره چې دا مقابله وګټم نو ټولې پیسې به تا له راوړم زه بې څه کوم زه یې چا نه ګټم ما پرانیزه که نه اوس لاسونه مې په خپله پرانیستېږي ما پرېږده چې زما ښه او کنه بیبي زم دې توتي ګل سره زما رور دې پسان خفه کېږم او ستا زوی ته پې نه خفه کېږې ریانا ویم ستا په خولې پرېږدمه او هو که دا مقابلې مو بېلې که نه ستا هم ورسره خیر نشته پرېږده مړې بیبي انشاءالله چې دا مقابله به موریان ګټو د خیره خو صرف په دعا کې میا ساته بیبي د مور پلار دعاګانې قبلیږي ښه یا بچو ویم زما در سره دوا ده ځې ورشې ښځه راځه ریانه راځه ځې بچو زه دونه ظالمه نیمه خو دا سخته در سره په دې چلیږم چې تاسو هوښیار شئ السلام علیکم ګرانو کتونکو یم خطرناکه مقابله شروع کېدو ولا ده او دا مقابله چې چا وګټله نو دا ناوې کړی موټر او 1000 روپۍ نقد انعام به ورته میلاویږي د خیر سره ها اوس دې مقابلې دپاره داسې 2 ځوانان شته چې دا مقابله وګټي او چې شته یو ما راوسرې ټیپرګوله ویم زه یم که نه جي ویم ته هېڅ غم مه کوه خو بل ماته باندې مقابلې له تابعدار که ویم داسې ټولو کې بل ځوان شته چې دې سره مقابله وکړي مالا نو تاسو ځان ته ځوانان وایې چې مقابله شئ کولی زما په خیال کې هسې بیسه دا مقابله ټیپرګل وګټله مونږ یې ګټله راکړه چابي د ګاډي هسې دې وګټله راغلې د مقابلې ځوان ځوانا په ځان دې کار شته او که نه او د خیره چې دا مقابله مې دله ونه ګټله یا به مې لس چپړې وي او یا به دله واما بس ټیک شو کنه چې مقابله دې وګټله نو ګټ انعام به در کوم چپړو ته ضرورت نشته بس بیا څه دې پینټو ماما د خیره دا مقابله به زه ګټم موریان به ګټو را میدان ته شه هاي قلتو قلت به اوس نه کېده ما خبر ته غوږ کې د ځان په مقابله پرېږدې داسې چل به ته کې چې په ګوډه خپه باندې به دا ټولې غبارې ماتې که مخکې هغه غبارې له ته ورسېدې نو لوبه به تا ګټلې ټیک ده او ته به هم په دغه روټین چلېږي که هغه غبارې له لومبي ته ورسېدې هغه غټه پوکړی چې ده که نه نو هم تا به مقابله ګټلي نو بیا ګورو څه ته ورځو پې بالکل زه به ته 1 2 3 میم او تاسو به سټارټینګ کړئ ښه 1 2 3 go Get in
او کله خیرو می کټلا تاسو ما سره دوکه کړې وکنه الله بکر سینی ها کې پرګوله دا ولي ما لګي کوپانیا لا ته پاتې وې خو په مې خو دا زبر سم بارک شلم یو لوبه د خیر سره وګټله ها او کله خیر موټر زما موټر خو راو خطه کنه نه موټر خو درا خبره خو صبرو کا کنه ولې خیر شه یو مقابله دی ګټل یا په بل ګټل بیا به چابي ملاويږي مړو تاسو کې دا کار نه لګي کړنو چې یو مقابله مې وکړو سره ته بل مقابله نه وستا او اب ګټنه بیا به چابي در کوم د خیره سره خو ان شاء الله پیسې به بدل در کومه هریانه ټول ما شومان درونه دانګي او دا مقابله هم ګټم د خیر راځه جاړه ما ته پرګوله ویم جاله منا سترګه کې مې خوله پلی وتا ویم تاسو کې چې دا مقابله بل نه ګټي دا کوم به وی ګټله خو چې اوس پکار دا و چې تیمور غل میدان سره راوستو سله ګډه دوکه به کړو مقابله هم ګټلې و نو اغل خو خبر کوم ولاړه مله ته مخه پکېګا ویم کدا مقابله ما دلا کنه غاځي لانه نشي بوتلې راځه ها دغه مقابله را ده کنه هغه مخامخ موټر خو نه کنه دغه درجه سړی ولاړ دی چلون بي چا دنه په کول کوس کو مقابله باغه ګټلی نه کنه دا کاته ګرانه دا په کوټ کې کټکا دا خو ته مرګره دي اسنه چې زور پسې مو دیرانه منډي وي نو بس بیا بل کار کو بس دې موټر له وخت چې چا یوړې مخکې نو بس عمر کس په مقابله ګټلی بس بیغمه شه ته ګوتې دې زبر ټول لاس یو سندې موټر نور وایا ٹھیک تھا زبر ته 1 2 3 او منډه به ٹھیک تھا بس ٹھیک شو وایا 1 2 3 گو دا که سړی نیول غواړي هلکه ومې ګټله ستاسو د لازم مال بیبي دومره سزاګانې راکړې کنه اونې پسې ځوړند کړم سره د کټه خو زه خیر دی اوس مې د خیره انعامونه وګټلو اوس مې بیبي له خوشحاله شي له دې سم ډېرې پیسې خوښې دي وګوره دا لاس مې اوس هم تړ کړي وای ما ته چا چې مقابلې ته وځه ویم توتي ګل خو دوانه مقابلې وګټې او زه به هفته کې جهلم نه لاجم وای او ماما به ملاته شم قال ته ګوله منګ ماف کا یار دا مالا تیمور غل منلیو مقابله لمرانه کوي او موږ تاسو ډیره غټه دوکه کړې و دا جادو کوټه نه و دا به موږ خپل ماشوم کې نه وړو دا ګوره ښه دا خبره تاسو ما نه پټه کړې وه تاسو خو نه وه که نه هغه تیمور هم غلو بس اوس خو انعام واغسته که نه اوس خو خوشحاله شه بس دا الله پاک لاک لاک شکر دی دا واله ما ماف کړې یم ستانه زما دون امید نو خو زه ماشاءالله بس مبارک دې شه مقابله دې وګټله ومې ګټلې داسې کار دی که نه ورګه چې بار ملکونو ته مقابلې ته وځم که نه بیا به دلته تاسو د خیره اسپتال او بل څه سکولو او د خیره غټه مدرسه چې ټول پکې د خیره عالمان شي او بیا ماته دوا کوي زبر دا انعام دې مویله مبارک دې شه ها خوشحاله شي راځه ریانه چې ځو بیبي به راته په انتظار کي ځه ورځې الله عمل څه دی دا 100 روپۍ والا وګوره دوکې مه کوې ها صحیح دی راځه ریانه دا خو ما یې راکړه پیپر ګوله فرید ځان له پټې مټې کا مقابله خو ټولې بیره خو څه ما خو هم کنه شروع شوه توتی ګله تعالی غره ګاډي چل نه درځي مړه بیغمه شه انعام کې راته ملاو شو کچل راځي نه نو زده به کیو په راځه زم غلط شوم نوې استاد شوی ما اوهو دا ارنې څوک وي یو شان ته په ګوتې هري ورګه چې ورشم دا څوک دی دا څوک چې هغه سره نیم راغشتي بیبي توتی ګلې با او ریانم دی یا بچې دا تاسو زه خوب خو نه یم
بیبي دا خوب نه دی دا حقیقت دی یا بچی وګوره ویم دا حکم ځای کې او دا تا راوستو او بیبي دا ما راوست دا موږ د خیره مقابله وګټله دا پیسې والا خو بیبي یو خبره زما ځان سره یاد وساته ګورې دا تا چې په ما باندې څومره ظلمونه وکړل که نه دا ګورې ښه کار تا نه دی کړی یا بچی ویم دا مې ډېر ښه کړو ویم تاسو سخته نه ومونتې زه در سره سخته وچلېدم نو دا وګوره د موټر مالک شوې بیبي دا خبره خو دې بالکل ټیک ده ځکه چې ما دا چا نه اورېدلې دي وایي سړی چې هوښیارېږي په ټکر هوښیارېږي وي دا چا وی چې بادام خوري نو هوښیار به ته جوړېږي او کنه بچی ویم داسې کار دی که نه ویم تا خو چې مالې څه چل نه راځي بالکل ویم دا ګاډه خو تا راوستو که نه ما راوستو ته نه تپوس بس وکړه بیا څه دي بچی سیرم پې دي ویم د خیره سبا اتوار ورځ ده که نه ویم دې کې به جنجونه راوړې او بس پیسې به ګټې بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے کائنات کی ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اکثر ہمارے گھروں میں چھچندر گھس جاتی ہے جس کو بگانے یا مارنے کے لیے ہم لاکھ جتن کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ آخر اللہ نے چھچندر کو پیدا کیوں کیا تھا۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس چھوٹے سے جانور نے دنیا کی طاقتور ترین قوم کو تباہ و برباد کیا تھا۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے دنیا میں جو بھی جانور پیدا کیے ہیں سب کو آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، جبکہ چھچندر کو اللہ نے آنکھوں سے محروم رکھا۔ یہ ایک قسم کا چوہا بھی ہوتا ہے لیکن اس کا بدن عام چوہے سے لمبا اور پتلا ہوتا ہے۔ یہ عموماً رات کو نکلتا ہے کیونکہ رات کو اس کے سونگنے کی حس صحیح کام کرتی ہے۔ اللہ پاک نے چھچندر کو سونگنے کی حس میں بہت طاقت رکھی ہے، وہ ہر چیز کو سونگ کر ہی معلوم کر لیتا ہے کہ اس کا شکار کہاں ہے۔ یہ زمین کے اندر سوراخ بنا کر رہتا ہے۔ چھچندر اپنے بل کے باہر نکل کر بیٹھ جاتا ہے اور جب بے شمار مکھیاں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں تو یہ ان سب پر حملہ کر دیتا ہے اور سب مکھیوں کو نگل جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ چھچندر ایک چوہے کی نسل ہے جس کی آنکھیں نہیں، یہ اپنے شکار کو سونگنے کی حس کے ذریعے پکڑتا ہے۔ ارسطو کی مشہور کتاب نعوذ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہر چرند پرند انسانوں حیوانات کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، جبکہ زمین میں رہنے والے چھچندر کی کوئی آنکھ نہیں۔ جیسے مچھلی پانی میں رہ کر زندگی بسر کرتی ہے تو اس کو اللہ کھانے پینے کی ہر چیز پانی میں مہیا کرتا ہے، اسی طرح چھچندر کو اللہ پاک نے زمین کے اندر ہی ہر چیز مہیا کی ہے۔ جس طرح دوسرے حیوانات اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گزارا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے چھچندر کو سوکھنے کی حس سے نوازا ہے اور اس کے سونگنے کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ہر ہلکی سی آہٹ کو بھی محسوس کرتا ہے اور زمین کے اندر اپنے آپ کو غائب بھی کر لیتا ہے۔ اگر ہم اس چھچندر کو پکڑنا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ چند جوئیں اور مکھیاں اس کی بل کے باہر رکھ دیں جن کو سونگ کر یہ باہر آ جائے گا، اس طرح ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چھچندر انسان کو کاٹ بھی لیتا ہے لیکن اس کے دانت اس قدر زہریلے نہیں ہوتے کہ انسان کی موت واقع ہو جائے۔ لیکن برطانوی ڈاکٹرز نے تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ چھچندر کے کاٹنے سے ایک خاص قسم کا بخار انسان کو ہو جاتا ہے جو 3 دن کے بعد خود بخود اتر جاتا ہے۔ چھچندر ایک گندگی میں رہنے والا جانور ہے جس کو صفائی اور خوشبودار چیزوں سے سخت نفرت ہے۔ اس کو پیاز اور گندنا کی حمک سے بہت پیار ہے، جہاں بھی پیاز رکھا جائے وہاں چھچندر ضرور آ جاتا ہے۔ اگر کسی کے گھروں میں چھچندر ہوں تو اس کو چاہیے گھروں میں صفائی اور خوشبودار چیزوں کا اضافہ کر دیں تو چھچندر خود بخود بھاگ جائیں گی، کیونکہ اس کو خوشبودار چیزوں سے سخت نفرت ہے اور بدبودار چیزوں کو وہ لائق کرتی ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ قوم سبا کو ایک چھچندر نے کیسے ہلاک کیا۔ قوم سبا ایسی قوم تھی جس کے ارد گرد باغ موجود تھے۔ اللہ نے اس قوم کو فرمایا تھا کہ میری عطا ہوئی چیزوں کو کھا کر گزارا کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اس قوم کے علاقوں میں زہریلے جانور اور حشرات جیسا کہ سانپ، بچھو، مچھر، کیڑے مکوڑے نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس علاقے پر اللہ کا خاص کرم تھا کہ اگر کسی علاقے سے کوئی مہمان جو کسی بیماری یا جوؤں میں مبتلا ہوتا تو اس علاقے میں تشریف لاتا تو اللہ کے حکم سے سب بیماریاں اس کی ختم ہو جاتی۔ قوم سبا کو اللہ نے بے شمار قسم کے پھلوں کے باغات سے بھی نوازا تھا اور ان باغات میں ہر قسم کے پھل ہوتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان باغوں میں داخل ہو جاتا تو وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا، بے شمار پھل لے کر آتا۔ ان پھلوں کی خاصیت یہ تھی کہ یہ پھل پک کر نیچے پڑے ہوئے ہوتے تھے اور وہ ہر کوئی آنے جانے والا پھلوں کی ٹوکریاں بھر لیتا تھا۔ اللہ پاک نے قوم سبا میں 13 انبیاء کرام کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ سب نبیوں نے قوم سبا کو اللہ کے حکم سے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا اور اس قوم سبا کو کہا کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو اللہ پاک نے تم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔
अल्लाह का हुक्म मानो और बुरे कामों से बाज आ जाओ। लेकिन कौम सबा के लोगों ने उन अंबिया कराम की एक बात पर असर ना किया और कहने लगे, नाउज़ बिल्लाह, हम तो तुम्हें नहीं जानते और ना ही अल्लाह की कौन कौन सी नेमत हम पर इता की गई। मलका बिल्किस ने अपनी हुकूमत में एक दरिया के किनारे खूबसूरत बंद तैयार करवाया। उस दरिया से तकरीबन 12 नहरें निकलती थी। उस बंद पर टेक्निकल तरीके से 12 रास्ते निकाले गए जिसके जरिए नहरों में पानी भेजा जाता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शादी मलका बिल्किस से होने के बाद ये कौम काफी मुद्दत तक तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक चलती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अल्लाह के हुक्म से इनकारी होते गए और शैतानी रास्तों पर चलने लगे। अल्लाह पाक को इस कौम का ये अमल पसंद न आया तो अल्लाह ने इस कौम के इलाकों को वीरान जंगल में तब्दील कर दिया। कौम सबा को अपनी गलती का एहसास था कि उसके एक बंद को एक छछूंदर तबाह कर देगी। मलका बिल्किस ने जब इस बंद को तैयार करवाया था तो हर पत्थर के साथ एक बिल्ली को बांधा। जब इस कौम ने अल्लाह की नाराजगी को मोल लिया तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर अजाब नाजिल किया। अल्लाह पाक ने एक लाल रंग की छछूंदर पैदा की। वो छछूंदर एक बिल्ली के पास गई तो बिल्ली उस छछूंदर को पकड़ने के लिए भागी। जब बिल्ली ने ईंट से पांव उठाया तो वह बंद टूट गया। जब बंद टूटा तो पानी ने कौम सबा की हर तरफ बर्बादी शुरू कर दी और इसी पानी की वजह से सारा इलाका तबाह हो गया। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इस बंद को मलका बिल्किस ने तामीर करवाया था और इस बंद की तामीर करवाने की वजह यह थी कि उस इलाके के लोग पानी की वजह से आपस में जंग किया करते थे, तो मलका ने उन लोगों की लड़ाइयों को खत्म करवाने के लिए यह बंद तामीर करवा दिया था। इस बंद के 3 दर्जे और इससे 12 नहरें निकलती थी और हर नहर के लिए एक अलहदा पानी देने के लिए रास्ता बनाया गया था। जब इस बस्ती वालों को पानी की जरूरत होती तो उनकी जरूरत के मुताबिक उन नहरों में पानी भेजा जाता। कौम सबा ने अल्लाह की इतनी रहमतें होने के बावजूद भी अल्लाह का शुक्र अदा ना किया तो अल्लाह ने एक छछूंदर को उनकी तबाही और बर्बादी का जरिया बना दिया। जब वो बंद टूटे तो सबा के सब इलाकों में तबाही मच गई। जो लोग बच गए उन्होंने दूर दराज के इलाकों में जाकर जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। कबीला गान मुल्क शाम में जा बसा, कबीला अजदमान में जा बसा। खजाम, तहामा और खजीमा ने ईरान को अपना बसेरा बना लिया, लेकिन कबीला ओस और खजिद ने यसरब में पना ली। इन लोगों में सबसे पहला आदमी जिसने मदीना में पहुंचा उसका नाम अमर बिन आमिर था और उसको ही ओस और खजरज का बानी माना जाता है। अल्लाह पाक ने हर कौम को सीधी राह दिखाने के लिए अपने नबी पैगंबर जो कौम अल्लाह के हुक्म से इनकार करती थी उसकी तरफ भेजे। अल्लाह पाक उस कौम पर कोई ना कोई अजाब नाजिल करके उसको तबाह भी कर देता था। जिस तरह अल्लाह ने एक छछूंदर पैदा किया और उसी छछूंदर ने उस बंद को तोड़ डाला। उस बंद के टूटने की वजह से कौम सबा सैलाब में गर्क हुई और इसी तरह अल्लाह ने अपनी नाफरमान कौमों को किसी न किसी तरह अजाब से तबाह बर्बाद किया है। हमें चाहिए हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलते रहें। अल्लाह पाक मुझे और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए।